بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څنګه یارانو دوستانو، امید لرم چې تاسو به ښه او جوړ یئ. نن چې زه تاسو ته کومه ریسیپي پیش کوم، دا ډېره یونیک او اعلی قسم ته ریسیپي ده. دا ریسیپي ده د کھیر. کھیر به پخې څنګه، د طریقه کار څنګه دی، دا تیاریږي څنګه. ما د کور اسانه طریقه چې کور کې هر څوک پخولی شي، نو راځئ چې شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګیس هم ولګو او کړای هم پرې ور کېښودو. دا نان سټیک کړای دی، دا ډېر ښه کړای، دا نه سوځي. او د دپاره 1 کیلو عام کلاو پی د میخي، د غوای، د هر قسم دی، خو د ډبې والا نه، او د عام کلاو پی. دا هم 1 کیلو راواخیستل او دا هم ور واچول. دې ته هم 4 دانې لاچي، که پوډري نو ښه ده ښه، او که پوډر نه وي نو دا لاچي تاسو وټکوئ په چټو کې، نو دا ور اچولی شئ. دا به داسې ولړئ، مکس به یې کړئ، او 100 ګرام چیني، عامه چیني، دا به ور واچئ. دا چې ور واچوله او دا به مکس کړئ، وبې یې لړئ. او که څوک نوي یئ زموږ په چینل باندې، نو زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ، او د ګنټۍ بټن ورپسې ووهئ، او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. دا ستاسو یوه مینه وي زموږ سره، یو محبت وي. چې دا چیني پکې کله حل شوه، چیني به ولړئ، ښه حل به یې کړئ. او دا موږ دې خوا واخیستل کسټرډ پوډر. نو دې وخت کې به چې دا شوده کله لږ معمولي راوخوټ کېده، نو دا کسټرډ پوډر دا به بیل یو لوښی راوالئ، هغې ته به لږې غونده کې اوبه ور واچئ، او 2 چمچې دا کسټرډ پوډر چې دی دا به ورته ور واچئ. که تاسو نه پیژنئ نو دا ونیلا کسټرډ پوډر عامه پیرني، هر یو دوکان کې دا اویلیبل وي، چې ورغلې ته یې پیرني راکړه. دا 2 چمچې به دې ورته ور واچئ اوبو کې، داسې به یې نه ور اچوئ، اوبو کې به یې حل کړئ، دا به ورته ور واچوئ. چې کله مو ور واچول، نو د ده سره دې ذایقه ډېره زبردسته راځي، خوشبو یې ډېر زبردسته راځي. دا به داسې مکس کړئ، ځکه چې دا به خامخا تاسو بیل لوښي کې دا مکس کړئ، او بیا به دې شودو ته ور واچوئ. که داسې وچ ور واچو، نو ستاسو دا دغه چې دي دا غوټې غوټې راځي او خراب راځي. دا 2 منټه پرېږدئ داسې چې دا شوده وخوټ کېږي. شوده دا دی ګرم شو، او دلته دا موږ یو نیمه پیاله عامه غټه وریجه نه وي، د سپینه وریجه، یو خوا میده دا نه، دا کومه چې روغه وریجه دا به راغلی، ځکه چې دا ته ورته ووایې ته یې نوې وریجه راکړه. او دا موږ نیمه ګنټه مخکې اوبو کې اچولې وه، نو دا به داسې په لاس باندې مکس کړي، او دې ته به یې ور واچوئ. که جوسر وي در سره، نو په جوسر باندې دغه کوئ، او بیا یې ور واچوئ. دې ته به دا به داسې ور صفا کړئ، او دا به مکس کړئ، وبې یې لړئ. 2 منټو پورې، 2 منټه یې پوره شو، او دا شوده په خوټ کېدو کې چاول هم کله ور واړول، نو دا به داسې ولړئ، او دې چې دا کمې شودو کې کمې اوبه وي، دا به پرې وچې کوئ. دا بیا په خپله په ټینګېدو سیټ ته را روان دي. دا وګورئ دا ټینګېږي، په خپله ټینګېږي، او دا سیډونه ورته داسې ور صفا کوئ، یو 10-15 منټو پورې. بس دا تیار شو، کھیر چې دی دا تیار شو. دا چې څومره تاسو لړئ، دا دلته هم ټینګېږي، او بیا چې کله دا یخ شي، نو هلته هم دا بیا ډېر زیات ټینګېږي. نو بس داسې چې تاسو ته پته لګي چې بس دا چمچ چې دا پکې لږه سخته وال کېږي، بس ګیس ورپسې بند کړئ، او دا لږ یخ کړئ، او لوښي ته یې راوباسئ. ماشاءالله ماشاءالله ډېر زبردسته خوشبويي ده، هر څه باندې زبردسته. دا به یو لوښي کې راواچوئ، او دا لوښی چې دی دا به فریزر کې ږدئ، په فرج کې ږدئ، نور داسې کلاوزو کې کېږدوئ چې دا یخ شي، او بیا دا ریډي دی. او که چېرته کوفره در سره ډرای فروټ نه، هغې پرې دا برابر واچوئ. موږ سره غوزان وو، دا هم پرې دا برابر واچول. او که څوک نوي یئ زموږ په چینل باندې، نو زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ. دا ستاسو یوه مینه وي زموږ سره، یو احساس بیا یي زموږ سره، چې موږ تاسو ته نوي نوي ریسیپیانې درکړو. او د دې ریسیپي په ختمېدو سره ښایسته رحمان تاسو نه اجازت غواړي. د الله په امان، د خپل ځان ډېر ډېر